نو الله تعالی داسې کتاب راولېږه په هره زمانه کې بیا خاص کر زمونږ ستاسو آخري امت دپاره د قرآن کریم په شکل کې چې دې کې د هر چا حق یې ښولی دی چې دا د الله رب العزت حق دی، دا پتا باندې مخلوق کې ستا حقدار والد دی، هغه حق دی، والدین دي، دارنګې ګاونډي دی، دا دی استاذ دی، دا نبی دی، د هغه د باندې دا حق دی، او د هر څه طریقې کار څه چلې ښولی دی. نن سالمه دنیا پریشانۍ کې د دې وجې نه ده چې کومه طریقې کار پاک رب العزت ښولی و چې داسې به ګرځئ، داسې به ناسته ولاړئ ستاسو، داسې به ستاسو ګاونډي، داسې به مزیزولي، دا عبادات به یې داسې کوئ، بیا پیغمبر ته ګورئ چې هغه څنګه کړلي هغسې به کوئ. د هغه تمامو خبرو نن مخلوق خلاف کې روان دی. دې وجه نه څه کامیابي بیا نه موندله چا. خوشحالی ژوند به الله رب العزت هغه کلي هغه ملک له ورکي چې هغوی د دې کتاب پابند شي. نو دا زموږ شیوخ یو امانت چې هغوی له د هغوی استادانو د امانت ورکړی او هغوی نهایت غیرت سره، جذبې سره، اخلاص سره د استادانو په رنگ رنگ شوي وو. نو دا پروګرام دنیا ته پیش که. نن دشمن هم ومنله چې واقعي اشاعت التوحید و سنه والو د قرآن کریم خدمت چې څنګه کړی دی په دنیا کې داسې چا هم نه دی کړی. بیا د درسونو په ترتیب باندې چې کم درس زمونږ لوی مرکز د صوابه پنجپیر په هغې کې چې دی نو څلور قونجه دنیا د هغې مثال نشي پیش کولی، کنې دا گز دا میدان څوک دی پیش کی او نیټ له دې ورکړي چې د دې نه بهتر درس په پلان کې ځای کې دی ودې ښیي، یا دومره تعداد کې شرکت پلان کې ځای کې هم په درس کې کېږي ودې ښیي. دا د هغه شیوخو اخلاصو چې هغوی خپل استادانو ته کتلي او هغه شانتې دا امانت قوم ته پیش کړی دی. موږ کې نن یو کمی راغلی دی، موږ د خپل استادانو په رنګ باندې نه رنګ کیږو او دا پیش کوو، نو هغسې نه کیږي. شاګرد له پکار دی چې هغه د خپل صحیح حق پرست استاذ د هغه په رنګ رنګ شي، د هغه نه د ځان پوه نه حسابوي. انشاءالله العزیز چې موږ تاسو د خپل استادانو په رنګ باندې رنګ شو او ځکه چې هغوی موږ د قرآن او سنت په رنګ باندې رنګ کړي او رنګ کولو کوشش هغو کړی دی. اوس موږ رنګ ناخلو، هغه زمونږ خپل کمی دی، د هغو نه دی. هغوی چې څنګه حق د قرآن کریم د بیان هغه هغو ادا کړی دی، څنګه حق د دې د پوه کولو نو چې څنګه یې استاذ نه زده کړي حق شانتي هغه بیان او هغه ترتیب هغو چلولی دی او هغه خپل ترتیب کې هغو کامیاب شوي دي. ځنې لاړل د دنیا نه، الله دې هغوی هلته خوشحاله کړي. ځنې ژوندي دي دا کار کوي، الله دې دوی له توفیق ورکړي. عزتمندو، قرآن کریم د تمام قرآن کریم نچوړه خلاصه درې خبرې دي. یو عالم تیرو تر احمد علی لاہوری رحمه الله تعالی، هغه هم د مولانا حسین علي صاحب شاګردو رحمت الله علیه، هغه ته چا ووي چې ته څو زمانه کې د قرآن نچوړ بیان کې، هغه وی کم نه کم وخت کې هم بیانولی شم، زیات نه زیات وخت کې هم بیانولی شم. وی ټولو کې کم نه کم وخت به څومره چې ته د 150 پارو نچوړ بیان کی. وی هغه خو به دومره وخت وي چې ریل گاډی رواني اشاره ورته شي چې ځه، او زما یو وخت په راپورې فټباری سیمټو باندې وي، یوه د ریل گاډي دروازه کې وي او دې داسې روانیږي، ادې کې یو سړی ما د لمن نه ونسي، کمیس نه ونسي، صادر نه ونسي، او ما ته ووایي چې احمد علی تب جاؤ گے کہ قرآن کا خلاصہ بتاؤ گے. الته ریل روان شوی دی، ای کې خو منټونو حساب ټایم نشته، سیکنډونو په حساب ټایم دی. وی دا ریل به نه روان شوی، زما خپل سیمټو نه به اخوا اوچته شوی نه
چې هغه سړي ته ما د قرآن خلاصه خولي دا داسې ماهره خلکو کروڑه رحمتونه دی الله رب العزت په هغوی باندې ولیږي هغوی دا به ته څنګه بیان کې وی زه به دا ووایم چې اللہ رب العزت کو عبادت سے راضی کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تابعداری کرتے کرتے راضی کر دو مخلوق خدا کو خدمت کرتے کرتے راضی کر دو نو چې موږ سوچ کو ورونو دا قدرې خبرې دي دا قدرې خبرې نور څه نشته دی سالم قرآن کریم ټول نچوړ دا درې ټکي دي خالق راضي کوي چې څنګه دغه حق دی دغه دومره عبادت وکړه چې رتانه راضي شي د پیغمبر داسې تابعداري وکړه چې هغه د تانه سبا راضي او تال ته ملامت نه ولاړ او د مخلوق داسې خدمت وکړه چې بیا تانه څوک په دنیا کې خفه نه نو بیا به ته جنت ته نه ځې نو ته چېرته بیا روان ته بیا چېرته روان او تاسو نه خو د دې ځای خلکو نه هغه جنت او پنجاب والا موږ ولید د عمرې له راغلي وو دلته ورته ټول دا نه هغوی واغسته او ځای کې بېغمه ناست یو نه موږ تپوس وکړي موږ پنجاب نه راغلي مې عمرې له راغلي یې پوه شوې الله اکبر دا ولې داسې کېږي یرونو د الله کتاب یې پرېښی دی که ته اولاد غواړې د اولیاو په دلبار باندې نو سوره مریم وګوره سوره ال عمران وګوره نور سورتونه وګوره زکریا علیہ السلام نبی دی اولاد نشته دی نو اولاد نشته سلو کالو نه عمر واو ځواني ختمه شوه یا الله زوی راکړي زوی نشته دی پوه شوې کله چې الله په ورکولو راغی نو په بوډاوالي وله ورکړه نو ته به د بل چا نه غوښتې و که نه د زکریا علیه السلام نه مخکې لوی لوی نیکان نه دي تیروتي انبیا علیهم السلام تیروتي دي که ته وایې زما کشتی پورې کوي نو سوره یاسین کلاو کا نو قرآن کریم وای ایس څوک نشته وَإِن نَشَاءْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ که زما خوښی د چا بیړی ډوبوم فلا صریخ لهم فلا مستغیث د هغه څوک امدادي اشته دی نه سوال قبلونکي شته نه چې د هغه بیړی پوری کی او پنجاب کې وایي میری کشتی پار لگا دینا نغی یو جواب ما جو کر لگے سز خوخی ان مشرکوں کو غوطے چار لگا دینا جو کہتے ہیں میری کشتی پار لگا دینا واشوی نو بگورو کنا یونس علیہ السلام دا وقت نبی دے کشتی کی دے پریشانی رالا دریاب چپاونا زیاد شلو اغدانوی خبرداری اریگے مچ زپکی موجودی میں کشتی سوکروانو لیشی واشوی وی نا پخپلا خلقو دریاب تاو غرزاں نو چې دا زما ستا په سینه کې ذهن کې وي نو موږ بیا داسې وایو چې کشتی پورې ولګوه دا ټول ناروا ولې کېږي او قرآن کریم چې څنګه د دې مسلې وضاحت کړی دی د ایس مسلې وضاحت یې داسې نه دی کړی ته چې د الله رب العزت نه علاوه بل ته وایې څه شی راکه نو قرآن وایي د دې دا مثال دی چې ته د دریاب په کنارې د نهر په کنارې د خوړ په کنارې ناستی او بوراشه او بوراشه نو قرآن وی وما هو ببالغی دا اوبو څنګه چې د په بلنې د دریاب نه د خوړ نه د سین نه د خولې ته نه راځي دا رنګې دا نیک بنده د امداد نشي کولی دې نه خو موږ په څه باندې پوهېږو شکر ادا کوئ رونو چې الله موږ تاسو ته صحیح حق پرست عالمان را کړل او هغوی توحید او سنتو خو هر سب الله معاف کی یو خدا را پردے حق دے هغه نه خدان ساته هغه نه معاف کیږي نبی علیہ السلام دی او سړي جنازې لراغه دا سید هغه لاش پروت ته جنازه کوي وستاسو دی رور بای باندې د چا څخه قرضه شته حق به ته چا شته د چا جنازې ته جمع یای یا رسول الله د باندې 2 روپۍ دي 2 روپۍ دي نبی علیہ السلام سو فرمائل وصلوا علی صاحبکم دیر اور بائی بانے تاسو جنازہ ہو کہیں ز محمد د جنازی کولو تا تیار نیم دا سڑے پردی حق سر روان دی دا ډیره درنه خبره ده کې ما تا پې سوچ کو
محمد رسول الله غوندې انسان چې څوک هغه ته په مخلوق کې د هغه مرتبې ته نه رسي، هغه یو سړي له دعا غواړي الله دا مړی وبخه، نو ولې الله به یې بخي نه؟ حضرت ته دا پته وه که زه څو جنازې د ده وکم خو چې په ده باندې پردی 2 روپۍ دی جنت ته نشي تللی. وی زه جنازه نه کوم، هسې فضول کار دی، زه صله جنازه وکړم. بل را پاسېده یا رسول الله چې څومره حق زه به ادا کومه 8 جنازه وکړه. بل د روپو ضامن شو، نو پس د حضرت د هغه جنازې ته تیار شو. نو پردي حق نه علاوه رونو هر څه چې وي زما رب مهربان دی معاف بکی، خو د شرک عقیده چې ده دا چرته نه معاف کوي، دا بالکل نه معاف کوي. ګوره دا مشرکین مکه و، دوی حج عمرې کولی، دوی خیراتونه کول، دوی د الله په نوم عیسی وښکله هؤلاء دو به سوي هذا لله، دا د الله تعالی په نوم عیسی ده، د خدای مال له موږ جدا که خپل رشینا مالنا، وهذا لشرکائنا دا زمونږ د شریکانو په نوم باندې موږ جدا که. بیا به چې کور نه دا وتلل نو وی به چې دا د الله عیسی ده، که دې ته څه شی چرګ بیزا بل شی خوله نږدې کوي نو خیر دی، لوی ذات دی. او دا د غیر عیسی چې ده ګوره یاد ساته اک ټک دی، ګوره شیشي کې لاس کو خوله کړه ورته نو زمونږ به زی بیړه غر کوي او دغه شي به هم بیړه غر کوي. یعنی یاره د خالق نه د مخلوق یاره په ځان باندې زیاته لاګو کړې وه. د خالق هغه پروا نه کوي دا چار چا وخوړ، او د مخلوق په نوم چې دی که د دې ته چا لاس کو نو روانې دی. دا هر څه شي سم کړلو، خیراتونه هغو کول تکای، حجونه هغوی کول تکای. ذاته به یو کال کې چېرته لاړ شو جو 10 ځله به لاړ شو. زه هغه یو ځل یو حاجي صاحب تلی و، بیا راغی نو هغه دکاندار ډېرې قرضې ورته، دکاندار خوشحاله شو چې حاجي صاحب راغلی پیسې راکوي چېرته. حاجي صاحب ورته ویې هلکه کاته کوله وکړه، دکاندار خوشحاله شو چې کاته یې کوله وکړه. هغه پاڼه را ووښکله، وی حاجي صاحب دومره دي؟ وی نه دې کې تا زما نوم لیکل دی؟ ویا وی څه؟ دا ابراهیم نوم دی، دې سره دې کې حاجي ولیکه. سړی ما پرې پیسې راکوي، وی پیسې به وشي مړه دومره تادي مه کوه، دا دومره روپۍ چې په لکونو موږ خرچه کړي خو دا ځای کې نوم پکار دی که نه. نن نه بعد به ما ته حاجي ابراهیم وایي. تاسو که څوک حاجي ابراهیم نو خفه کېږئ هم وي به که نه، زه څه پېژنم. د حاجي ابراهیم پوه شوې رسېدو سره توده کې کاته کې اول سر ته حاجي صاحب ولیکو، بل تهجد کول. دا زموږ څه دین دی یرونو؟ ځان علماو څخه موږ کینو نه، ځان پوه کوو نه، شی روان شي. تهجد کول مخکنی دور و، دا اودس رشت هاوسونه چې دي دا خو نه و. هغه پاسېدل جو یخو کې هر څه نو مولیانو نه بیا اورېدي چې د خاورې دیوال یا څه ګټه مټه ونه تیمم ولی کېږي، داسې خټه لاس ومږي بیا په مخ ومږي یا اودس وشي. مولیانو خو دا ټول چلونه خلکو ته خول دي. دی چې پاسېدلی چې په د دیوال مږي، دیوال باندې لاس مږي، دیوال باندې چېرته طبخې ځوړم دی، طبخې ورته ډوډۍ چې پې پخوي. پښتو کې هم فرق نو څه چلو کو طبخې ځوړم دی. ته چې داسې کتل خو ښه دوړه ده پې، خو خو یې دوړی که نه جو ښه یې داسې مګل دی. نو بیا خو د امی تیمم د ډېر مزدار جو ښه یې داسې مګل دی په دې مخ باندې مګل دی. دا یې د مولا نه اورېدلي چې تهجد څوک کوي نو مخکې نورانیت راځي. د جدا تهجد کړی دی، بیا سهار چای ټایم ده، نو د ښځې څه کار ده چې د خاوند دې مخ ته ګوري؟ هغه خو چې راغله د دغه بشره د لیدل ده، نو اوس ورسره څه کار دی؟ دی وایي یاره دا ښځه ما ته ګوري نه چې کوم دی زما مخکې نورانیت راغلی، ما بېګا تهجد کړي 2 رکعاته. ښځې ته وایي زما مخکې نورانیت راغلی، ما بېګا نفل کړي. هغې چې ورته خیال شي یاره پړق وایي پړق، داسې نور خو ما نه ولیدلی. ته که شیشه کې وګورې زړه ته سکون به دې حاصل شي. هغه چې شیشې ته وکتل یا ښځې داسې دي، تا ته چا وې ته دا تاسې جل کړلی. ما خو تیمم وولی مې 2 رکعاته کوم. زمونږ خو عبادتونه یې دغې ته ورسېدل، ټول ریا ده، ټول نوم دی.
پوری ځي چې بس خپل هغه نیټ باندې راولېږي چې دلته حجر اسود څخه رالمه دلته فلان کې زموږ شیخ القرآن د پنجپیر رحم الله فرمایل وی حاجي صاحب تللی و اشنا و چې زه لاړم ښکاره شوم ورته کلي ته راغلی جو هغه شروع شو وی چې تاسو باندې خو هلته خو ډېر سلامونه وي لکه چا وی حجر اسود ماما سلام وی او هلته کې نور څه نو صفا مروه تاسو ته ډېر سلامونه شیخ القرآن وعلیکم سلام وعلیکم السلام ډېر ښه وشو دومره پته نشته چې حجر اسود ګټه راکې سړی دی ادې تللی دی هلته حج له پوه شوې دا پته نه چې صفا مروه ډېره کوي اوس خو خیر هغه وارې کړي دي هغه نښې ونې خوشتې کړ دا پته نه چې دا سړي و که څه شی و دا برې صفا سړی دی چې مروه به قضی نو چې دا عبادتونه شي په دې حورې غواړې نه یو ورځ ځان پوه کا په دې باندې نه میلاویږي ګوره په کوټه او پیسو دې بازار کې څوک سودا نه ورکوي هلته په کوټه عمل باندې جنت نشته دی الله رب العزت دې زموږ په حال باندې خپل رحم وکړي هر عبادت یو چل دی هغه ښودلی شوی دی قیامت کې حضرت انس روایت رضی الله تعالی عنہ وی ما د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو د الله رسوله قیامت کې خو به ډېره ګڼي ته به څه ځای کې وی زه به په میزان باندې کوم دی اعمال تللی کېږي وی کې هلته نه پل صراط باندې به یم وی کې هلته نه وی حوض کوثر ورته وایي هلته به یم او هغه ډېرې ښایسته اوبه دي او ښایسته د اسمان ستورو شانې د هغې پړق وایي ګیلاسونه دي صفا چا چې اوس کلی میدان محشر کې به هغه تږی نه شي دا نه چې جنت کې به هم نه تږی کېږي که جنت کې بیا زړه اوبو ته نه کېږي نو هغه څلور نهرونه خو فالتو به بهیږي نو میدان محشر کې به تنده پې نه راځي وی هلته به وي زه به هلته یم خلق به راځي ډلې ډلې به راځي زه به یم هلمو الیه راشئ راشئ اوبه وڅکئ راځي به اوبه به څکي ځي به په مخه دې کې یو ډله به را روانئ علامونه زما امتیان به ښکاري زه به یم هلمو الیه راشئ ما څخه را چې نږدې شي حوض ته په دې سر سر به یې فرشتې وي زه به یم وصحابي وصحابي دا زما امتیان دي زما ملګري دي مې وایې وی ما ته به فرشتې د مخې نه ووایي یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوهېږې نه تا ته پته نشته دی دې ستا امتیانو ستا د مرګ نه بعد څه څه طریقې په دین کې کړي دي او موږ ټول پکې رانلو موږ نن کمې طریقې کړي دي زموږ غم د نبي غم مطابق و زموږ خادي د نبي صلی الله علیه وسلم د خادی مطابق ده زموږ د ناسته ولاړه ګاون عزیز ولیا ګرځېدل زموږ تجارت زموږ د اعمال د حضرت د اعمالو مطابق دي ډېر خساره کیو ډېر تباهی کیو ویښ شئ شکر ادا کوئ چې حق پرست علما هم په نصیب کې راغلي دي او هغوی تاسو ته دې ځای کې او ستاسو بچو ته قرآن کریم ښیي که دا چارونو زړه سره سینې سره ولګو خو کامیاب بشي او د خوشحالۍ ژوند به یې دا ومي د قبر ژوند به هم د خوشحالۍ وي د آخرت ژوند به هم د خوشحالۍ وي ټولې به خوشحالۍ وي او که دغه نه نو ایس ځای کې نه دلته دا سړی کامیاب دی نه بیا هلته کې کامیاب دی نو عرض دا کوم درخواست دا کوم چې د قرآن کریم په رنګ باندې ځان رنګ کوي علما صاحبان دي نو دوی به خود ځان په قرآن کریم رنګ کی د دې باره کې څه وایي قرآن نو دوی به وګوري زموږ باره کې قرآن څه وایي دوی به خپل ځان ته ګوري او قرآن کې به خپل ځان ګوري چې زه کم ځای کې ملاویږم ته طالب د علم ته پکې ځان وګوره موسی د وخت نبی دی علیه السلام یو خبره لږ نامناسب خولې نه وتلی شوې ده انسان دی تا نه لوی ملا شته دی نو خو رښتیا وي چې ما نه لوی ملا کم ځای کې دی یعنې زه د وخت نبی یم الله لیږلی نو اوس په دې امت کې زما نه بیا بل کم یو دی خبره ښه وه خو رنګونه پکې دوه ښکارېدل الله یې وفرمایل موسی هلته کې اوس بل کس دی هغه د تا نه زیات پوهېږي نو په دې خبرو به عالم ځان رنګ کوي په دې چې ځان رنګ کړو نو دی به کامیابي پوه شوې نو بیا دی شاګردی بستره یې وتړله بیا څومره خبرې دی هغه دی برداشت کوي او بلې غاړې ته ګوره چې ظاهر غلطه ښکاري نو هغه ځای کې بیا صبر کوي نه او ستا مخکې چې ظاهره غلطي کېږي ته به صبر کوې
عالم بزان اگوری طالب د علم د ځان په قرآن کریم اگوری نن دا یو غلطی دا دنیا کې چې موږ په دې قرآن سره بل راکاږو وی فلان کې نه نن په سرمنو وخت کله تقریر کې دا تقریر والا د خپل سرمن دی اولو باسي نو بیا درې بل دی وباسي یارونو دا د سرمنو وخت کولو کتاب نه دا خو د قوم دی کې خیر دی د عالم دی کې خیر دی دی کې د هر چا خیر دی دا خو د خیر خبرې وي دی کې منگ صرف پا دیخ کار شروع کو چا خو پی دنیا واغستا پنجاب کې او پیر صاحب دی تاسو ته دلته خلک راځي هغه نه تپوس کوي کنه پیر صاحب دی داغه د تعویذ قیمت 40 लाख 80 लाख گاډه نه روپۍ نغد نه اخلي 80 लाख گاډه براوړي راولي شورم نه اچابي باور کی 40 लाख گاډه براولي اچابي باور کی مې بالاز ویره ده خو بټخېلې والو نه د غټ شورمي د چار تعویذ والو نه مر گاډي چې اخلي ځړې مزي نه دي پښوی نورونو د ارشاد توحید داویدارو مرګرو منګ ته د تاوان کې رانو شو شیخ سمیع الحق صاحب الله دې ژوندې ساتي د پیښور نو موقع باندې فرمایل ماته و یریدوي تبای کې رالو مې څنګه وی د جنت ټیکټ زمنګ شیوخ موږ لرا کړو چې په دې جنت ملاويږي نو نن ملګرو سره لاس کې دا قران دی او روان مرګري د جانم پلاری دی ټیکټ د جنت ته روان جانم ته دی وما ته خدا خدشا او پریشانی جوړه ده نه چرونو داسیونه کو چې ټیکټ د جنت راغستره منګه روان جهنم په گیټ بنیو داسې دی الله نه کی خلکو خو چا په تعویذ خرڅ کو چا په دم خرڅ کو پوښوي ویل تک صحابه چا غستره یار اور خدای لیازو کا اغه د چا نه غستیو د صحابه او د صحابه نه غستیو دا په دم منی دا بيزي چا غستي وي کی هغه غزان ل خلکو دوته د سر انسانان نوي دوی منګ ملمانی الله ری بنزو اغه وی نخ وبشته په کویانو باندې ګټه کې خوي ان ډوړای دلشته تاسو صابیان یې تاسو هغه نوې نبی چې راغلی هغه دین معنی منګ هغه منول ته تیار نه یو لہذا تاسو اسم المستیا نشته د مسلمانانو شپې په خدای لاړه ماړم کو هغه کې څه کار دی کنه اسار راغه وی علمن کوم طبيب تاسو کې څوک ډاکټر حکیم سے بشته چې په زمونږ دا سړی نه جوړه دی یا صحابي پاسې دی انا طبيب عندي دوا لهذا المرض زه ډاکټر یم حکیم یم ما سره دوايي او د دې خبرې خو زه سپیشلیست یم بل ورته خدای دې پوه کا منګ بدلته نه وشړي ډوړی او بخو هغو بند کړ دي اته زه حکیم تر کله نه حکیم شي وی چپ شي ما سره دوا ده هغه څنګه دوا ده ما ته نبی علیہ السلام خولې ده داسې در تکلیفي فاتحه لوله پوکا لګ لګ وسره توکا اجو سړی به سم شي هغه چې فاتحه پولستا سړی سم شو دغه دړ کم شو هغه موږ تاسو ملمستیان را کړی غیرت په خوانو خلکو کې وسړم باوجود د بدونه موږ سره خو کړو موږ بد کړیو دوی موږ سره خو کړو ملامت کې هغه ور کړی بيزي ګڼ شي نو بیا زماستا غونی نو چې استجب لكم څه چې کوم خدا جیب لكم دا شی نو فورن واپس لو روانو چرتا لار پریخوا واپس رالو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لاړو داسې بیالته اوساتي ولاړو هغه وبم منګ باندې بان کړی منګ باندې شپوا بیا داسې لړم پسړی شو اړم جو هغه دا بیا د سړی دم کو هغه الله غا در کم کو پوښوي نو بیا هغه دا شی را کړی دی نبی علیہ السلام حلالن طیبا حلال دي پاکی دي یسر استاد خوا کی دي سپک محمد لور کا سپک خپل حلال وای دا تاسو څه کوي و یاره ګوره جایز دی ټیک ته لیکلي دی علما خپل کار به کوي خو یو کسب جوړول دی هغې نه یو طریقه جوړول دا خو نشته نو خلکو خو ای توحیدیانو خلکو خو په دم خرڅ کو په تعویذ خرڅ کو لنډ کوزرې پې واغستې لوی لوی هغه مال نوم نه راځي ځان ته به کنځلو کوم 80 لاکو ګاډي نوم به چاله راشي ازاله پاسه کروڑو نو غریب سړي خو به ګېډه کې به راشي مروړو چې دا څه قصه ده پوه شوي نو دا دومره ګران خلکو خو پسې شی وکړو یرونو فایده یې د دین نه واغسته منګه پې هغه ومونه کو او دی خوا داسې کار وکړو چې جنت ته هم لا نړو نه موږ خو هغه ناپوه زمیندار چې نه ځان پاله کنو
ناپوه زمیندار به چې یوې داسې چورلوله که نه نو په دې ګوټ کې به یې چې راغسته تنګ پټي ستاسو خو پټي غټ دي نو ځان ته به یې کله اړمه کړه پالیا به یې غوی پاله که غوی ته به یې پاله اړمه کړه نو موږ خو څه وکړه دنیا پې وانغستله پوه شوې او آخرت ونه شو الله دې داسې نه کړي چې زموږ دا سودا د تباهي وګرځي نو موحدینو وروڼو په خدمت کې عرض دی چې شیوخ په کبر داز باندې هغه دا قرآن ښودلی دا د خوشحالۍ کتاب دی دا د امن کتاب دی او دا داسې امن ښیي دا بېله د نن مخلوق راغی چې چل قرآن کې کریم کې سختیانې دي ای د الله بندګانو دې سره ورورولي جوړیږي سورہ ال عمران کې الله تعالی فرمایي تاسو دشمنان وئ تاسو ما په قرآن کریم باندې رونه کړئ په څه باندې په قرآن کریم باندې رونه کړئ واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا تاسو دشمنان وئ د یو بل لون کی وئ یو بل وجن کی وئ قرآن کریم می راولېږه په دې باندې مې تاسو رونه کړئ هغه نه